زماني بادشاہان تیر کړي دې به په کولو وهلو. کله چې دلته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا حالت رایاد شو په چغو چغو وکړ. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وجړل چې په امام صاحب څومره سختۍ تېرې شوي. بلې چې دا امام احمد بن حنبل د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد او امام شافعي رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو شاګرد او بیا به ورته ډېرې دعاګانې د امام ابو حنیفه صاحب یو نوسیو د هغه نوم اسماعیل دی وایي چې زه په کوفه کې د خپل پلار حماد صاحب سره تلمه. یو ځای ته چې ورسېدو وایي هلته زما د پلار دا سترګې د اوښکو نه راډکې شوه او ډېرې وژړل. وایي ما ورته وویل چې باباجي ولې ژاړې؟ څه چل دی چې دې ځای کې تا وژړل؟ یا به مې ما یمکي کا تا څه شي ژړې؟ وایي راته وایي یا بنیه بچوړي فی هذا الموضع ضربتني بغیر إلا 10 أيام في كل يوم 10 أصوات على أن يلي القضاء فلم يفعل. اے بچیا زما پلار امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه بدی دے کہ ابن هريره چې گورنر ولا په حکم به 10 کوڑے روزانه دلته ورکړ. نزید تجران ماته رايات شو حالت وښ کړ چې زما په پلان د ډېر زیات سخت تیر شوی او سره د کومه خبرو تکلیفونو بیا د خپل کور مبارکي د کور ډېر لوی ولی او ډېر لوی عالم و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور مبارک. خدا بس بیان چې وی بعد مسلو کې لري احتیاط خدا دې مور مبارکي چې د امام صاحب کوم مور مبارک وا د بعد زمانه کې یو عمر بن زرعه یو عالم او مشهور په علم کې عمر بن زرعه رحمت الله تعالی علیه. نو د امام صاحب د کور په دغه عالم باندې ډېره زیاته عقیده او بس چې څه مسله به پېښه شوه نو امام صاحب یې عمر بن زرعه ته ولېږه چې راشه بچیه د هغه نه د دې مسلې تپوس وکړو. حالانکې امام صاحب په خپله لوی مجتهد و لویه هستي وه. امام صاحب به ویسې لاړ. کله چې امام ابن زرعه ته ورغلی عمر بن زرعه هغه خبر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اوچت براباسې عبادت به ورکوځي او نبي ویلي قربان تاسو راغلي یې نو ستاسو په وخت کې څه مسله وویل؟ امام صاحب ورته وایي صاحب د مور خبره او حکم دې عبادت دی کړی مور رالېږلی. نو بیا به هغه ورته جواب وکړي او بیا به امام صاحب راغی او مور ته ووایي چې حالت همداسې وایي. کله کله به داسې مسله راغله چې امام ابن زرعه ته به دا مسله نه وه سته. د امام صاحب رحمت الله علیه ته به وایي چې دا خو ماته نه ده زده دې راته ووایه. نو بیا به امام صاحب رحمت الله علیه امام ابو حنیفه صاحب هغه ته هغه مسله ور وښودله هغه به زده کړه. بیا به هغه امام صاحب ته دوباره ووایي وویل نو بیا به راغی مور ته دی ووایي هغه داسې دي داسې دی قدر ته کول کول. یو ځل یې کور مبارک کې ویل چې بچیا زه در سره په خپله ځمه چې زه د هغه ته وګورولم چې دا مسله داسې ده که یو ځل یو مسله دا مبارکه په خرچه رسوله شوه. امام صاحب ورسره پیدل روان ورو ورو ورسره قدمونه دي. کله چې لاړل
امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د خپل مور مبارک سره لاړ. چې کله لاړم نو مور ورته وی بچیه که زه ستا د دې مسلې تصدیق وکړو نو به منم، ولې ته ورته مسله یو ځل ښودلې وه خو که ویې نه کړه نو بیا به یې نه منم. کله چې دې لاړ نو عمر بن زرعه دې نه تپوس کوي، هغه یې تپوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام ابن زرعه وایي چې صاحب تاسو خو به ما نه ښه پوهېږئ، تاسو ولې جواب نه ورکوئ؟ وی ما ورته دقسې جواب ورکړی دی دې وره چې وویلېده نو امام عمر بن زرعه رحمت الله علیه وایي چې دقسې ټیک دی، بلکل صحیح دی دا جواب. نو د مورې تسلي وشوه او بیا د هغه ځای نه دی راواپس شو. مورې راوسته دې ولاړ. خلیفه منصور دا خلیفه او بادشاه او د خپلې زمانې ډېر جاهل سړی و. د منصور خلک د موسد علاقه ده یوه، هغې خلکو باندې څه شرایط بادشاهي وخت مقرر کړي وو موسد خلکو، او هغې د هغې خلاف ورزي کړې وه. نو هغه بادشاه هغې ته تنفي ورکړه چې تاسو زما د دې خبرې خلاف ورزي وکړه، لہذا تاسو مباح الدم یې ستاسو قتل روا دي، تاسو باندې ټول ختم قتل به وکړم. په دې ځای کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دې مجلس ته حاضر شوي دي او نور علما هم راغلي دي، فقها د زمانې. دا اشنا خبره ده. دا نور خلق خو د مسلې تحقیق به نه کوي او بدبخت سره به یې فتوا ورکړي. یو کس ورته وویل بادشاه سلامت تا ته اختیار دی چې ته سره صحیح دي، که معاف کې وکړو که سزا ورکړې وو. په دغه وخت کې بادشاه منصور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته مخ راواړو او ورته وایي ستا سره یادویه که ته پکې سره. په دې ځای کې منصور ورته وویل موږ د حضور پاک وارثان یو او د هغه د خاندان خلک دي. د امام صاحب ورته وویل چې بادشاه دا چې کوم شرط په دې خلکو ایښی دی نو هغه شرط د دې د وس نه بهر او کوم احتیاج چې تا ته دی نو هغه احتیاج ستا د وس نه بهر. هغه دا ده چې ته د دې قتل روا ګڼې، د یو مسلمان قتل د درې وجو نه بغیر جایز نه دی. نو دې درې وجو کې دې کومه سزا کومه غلطي کړې ده او کومه ګناه کړې ده چې ته دې له قتل کې ختمې. یا هغه سړی قتل کړ چې مرتد شو، د اسلام نه دین نه وړې نو زندې شو نو قتل دی. یا زناکار دی چې شادي شده دی او زنا یې کړې ده نو په ګاډو له قتل او یې قتل کړی دی نو د قاتل سزا ده، قصاص پې وایي. نه خو دې خلکو ستا څه قتل کړی دی نه مرتد شوي دي، دې زنا کړې ده. په کومه حکم باندې ته په دې باندې د قتل په کومه وجه ته په دې د قتل حکم کوې؟ او بیا ورته امام صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تا ته دا جایز نه دي، خدا راته ووایه که یوه ښځه راووینځله او هغې یو چا ته واده خو نه دی کړی خو همداسې چا ته ځان مباح کړي، نو آیا هغه سړی هغې سره نزدېکت کولی شي او که نه؟ هغه ورته وویلې چې بادشاه خو خاموش شو، جواب ورسره نه د دې خبر. چې خاموشه شو نو بس په دغه وخت کې بیا
شریعتان ته کوټې دې مینه دی او قربان بیا د خلق په وخت کې ما ته داسې فتوا نه راکوه چې زه رسوا کېږم خو بادشاهي مخامخا اگر چې دا حق خبره وګرځوه د حق ته حق ته قتل نشته چې دې قتل د امام صاحب رحمت الله علیه ډېر په درناوو باندې را رخصت کوله یو ځای د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو عجیبه بله واقعه چې خلیفه منصور د خپلې ښځې سره په څه خبره په جنګ وجدل شو د هغې ښځې نوم یې حربه و دواړه د یو بل نه خفه شو بادشاہ هم کینه کې و ښځې هم په کینه کې وه بادشاہ ورته وویل چې نو بس دا خفګان په خپل کوي خو دلته یو منصف او یو درېمګړی پیدا کړه چې هغه راته روغ او جوړ وکړي او فیصله وکړي بس باندې به خبره حل کړو نو ده ورته ډیګي ورته وویل چې امام ابو حنیفه به زما ستا په منځ کې فیصله هسې بس دا د غږ پروګرام وه هغه قضا قبلوله وایي ښه صحیح ده سمدستي امام ابو حنیفه صاحب پسې پیغام ولېږه چې لاړ شو دی وشو چې راغی نو بیبي پرده د کورې د پردې نه هاخوا ناسته ده و خلیفه وخت ناست و امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه اوس د دواړو په مخ کې فیصله کوي نو دا خلیفه خو ډېر زیات چالاک و او د ښځې دا خبرې د امام صاحب اورېدې په دغه وخت کې خلیفه چالاکي کوي امام صاحب ته وایي وایه که امام صاحب رحمت الله علیه سړي دپاره څو ودونه راوایه امام صاحب ویلي چې څلور ولګاري چې ټول شي او بس دري نو په دې باندې د دې ښځې له دمکي ورکوله کتل یې بله به وکړم بله به وکړم بله به وکړم را منصور دې ښځې ته وایي اورې فتوا ما ته فتوا راکړې اجازت دې ما ته بله به وکړم کله چې امام صاحب وویل چې او دا صحیح څه ده ورته وایي واوره منصوره صبر یې ونه شو مخې سره یو خو تا بې موقع اواز وکړو ما را فیصله سره ته نه ده رسول او تا ښځې ته جواب ورکړو دا دې غلط کار او دیمه خبره دا ده چې الله پاک په قرآن کې فرمایي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة که چېرې تاسې یېرېږئ چې د دوو ښځو په منځ کې به عدل او انصاف ونه کړی شئ نو بیا به یوه کوئ بلې ته به ضرورت وي چې تاسو بل اجازت نشته چې ته به یوه ښځه ته به یوه ښځه خو چې دا جواب یې ورکړ به منصور د خولې نه به یخ وپې شوې او حق فیصله یې وکړه او مخ سره راپاڅېده راغی اوس به منصور بیا لطیفه راوړي بس راغی بس دا ښځې پرې ګوټ ته سوره شوې بس دا که عدل کوي چې ته به ته یوازې زما خیال نشي ساتلی خو د بل او د بل د بلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کور ته راغی حضرت حرې بیبي د 500,000 درهم یوه ډکه تیلی 50,000 درهم یو ډکه تیلی راوړه کړه او خط یې ورسره ولیکه ورته یې ولیکه چې زه ستا مین ځای یم دونه عاجزي ورته کوي او زما د طرف نه یا امام المسلمین دا تحفه قبوله کړه حق وینا مې وویله او زه ستا ډېره شکریا ادا کړم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته پیسې واپس ورولېږلې دغه د زمانې ګلجان په پړ کې دی ورکړ واپس یې ورولېږلې وایي دا پیسې دې واپس واخله حرې بیبي ما باندې دا د الله تعالی یو حق او فرض زما چې د حق وینا وکړم
درې باندې کوي یو به کوي دا ما هم فیصله کړې ما خو څه بل څه نه دي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یو زبردست انسان دی یو ځای چې دې مبارک کله وفات شو کیسه یې د وفات په مدته بیا درته وکړم نو دا مبارک دا وصیت کړی چې ما به ځان له یو خاص ځای کې ښخوئ خپل ځای کې خپل ملکیت کې به مې ښخ په عام قبرستان کې به ما نه ښخوئ نو دا خلیفه منصور چې و د بغداد دی عام قبرستان دې کله باندې جنازه کې شریک شوی دی امام صاحب رحمت الله علیه نو چې کله دې په خاص ځای کې ښخ کړو تاسو یو چې دې په عام مقبره کې ښخ کړو دا شاګردان ورته وی چې قربان د امام صاحب دا فتوا چې ما په داسې سپک کې نه ښخوئ چې هغه په قسم او په زور جاري وي د بغداد د مقبرې دا ځمکه چې دا په قسم او په زور باندې دې خلکو نیولې ده او په داسې ځمکه کې د مړي ښخول ناجایز او ناروا دي کوم ځمکه چې په زور نیول شوي په هغې کې نه جومات جوړېدی شي او نه په هغې کې قبرستان جوړېږي او نه پکې مدرسه جوړېږي او نه پکې کونس کېږي دا فتوا علماء د امام صاحب چې مقصود ځمکه کې مونځ هم نه کېږي نو هغه دا فتوا کړې وه ځکه مخاط دی کې ښه نو بادشاه وویلې چې وایي په ژوند دې مې رانه بدل اخیستی و او پس د وفات دې مې رانه بدل وه زما مقبرې دې په غاړه کېنښوده دا څنګه شخصیت پس د وفات دې مې رانه ګلزار کړ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ډېر ژور نظر لګېد عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دا بل عبدالله بن عمر وایي موږ یو ځل د امام احمد په مجلس کې ناست مسلې کېدې د ځینو مسلو په باره کې د امام صاحب نه رایه معلومه شوه چې تاسو د دې باره کې څه وایئ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ډېر په تفصیل سره جواب ورکړ او هغې لپاره یې ښه پوره سند بیان امام احمد ته تپوس وکړو چې دا جواب دې د کوم ځای نه وکړي امام صاحب ورته وایي صاحب دا ستا هغه روایت چې تا موږ ته یو ځل بیان کړو د ابي صالح عن ابي هريره نه سند یې ورته وویل نو هغه حدیث نه ما دا استدلال وکړ چې دا مسله دغسې ده امام احمد احتیاط حیران شو دا خو ډېر ماهر دی په فقه کې نو بس مخې سره یې د خولې نه وختل یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله اے د فقهاو ډلې تاسو طبیبان یې او موږ پکې دې صرف پنساریان یو دوایانې خرڅو په سر او بیخې نه پوهېږو چې دا په کومه بیمارۍ کې کار کوي او کومه ځکه چې څه احناف دي